خدای پاک د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک د سنا خانانو سره د خپل مفتیانو علماء سره د خپل صاحبانو سره د بیت الله مبارک د صادر لاندې امين د مدني جانان مبارک د گنبد خضرا لاندې امين داسې محفلونه الله د هغه پاک دربارونو نصیب او الله استاسو د ټولو حاضری سحر نه را روان دي او روان دي د ټولو الله پاک د دې باباجي صاحب د عرس مبارک کې چې څومره قرآن خواني ذکر اذکار تلاوتونه درود و سلام قال الله قال الرسول عبادات نفلی فرضی کریم رب صدقات الہ العالمین د ټولو جولې د خیرونو ډکې آمین الہ العالمین چې چا څه تکلیف دی او څه مشکل دی او څه پریشانی ده کریم رب تو په خبردار د دې غوسانو په توفیل الله د ټولو پریشانې ختم کړي د دې په ځای ورته الله جولې د خوشالو ډکي او الله اسرائیل تباہ برباد نیستو شام دشمن الله تباہ برباد فلسطین ته الله آزادی نصیب یا الہ العالمین بیت المقدس غزا خدای پاک آزاد کړي اللهم اجعل آخر کلامنا اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين لمونغا دغه محفل صدر ذي وقار زموږ د ډیرخانې او د استانې چشم چراغ زموږ د ستوري پیسه مبارک د منګي شریف جناب محترم سید منیر الله شاه بادشاہ صاحب مبارک جناب محمد سلیم قادری بابا حبیب الله چشتی صاحب او خلیفہ سلیم اقبال صاحب او دلته چې څومره علما قاریان حافظان نعتخوانان او د شیخ جنید بابا رحمت الله علیه عاشقان او ملنګان ناست دي ټولو ته السلام علیکم او په تیر شوي کال باندې نظر واچول چیرې په دې تیر کال کې ما د الله د رضا څومره کارونه کړي دي او ما د شیطان د خوشحالېدو لپاره څه شی کړی دی او بیا په دې پاک ځای کې مونږ د الله تبارک وتعالی نه د دې لوی هستۍ په خاطر سره سوال وکړو چې رب کریمه یقیناً چې ګناهګار یو سیاکار یو ګناهونه به مو زیات دي بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلوا عليه وسلموا تسليما تاسو تظاهر کلیوه ما او د خیبر پختونخوا د یو عظیم المرتبت ولی الله د قادری سلسله مبارکه بانی شیخ المشایخ سیدنا شیخ جنید پشوری رحمت الله علیه مبارک د عرس مبارک ورځ ده او الحمدلله د قرآن عظیم شان د محفل ابتدا شوی او دا سلسله روانه ده په درود و سلام باندې په قال الله قال الرسول باندې بس دا یو پیغام ورکوم چې دا وخت
په عالم اسلام کې او بیا خصوصا زمونږ ملک پاکستان د امن ضرورت دی. دی اولیاء مبارکو په خپل زندگی کې امن خبرې کړې دي، امن پیلاو کړی دی، د دین اسلام ترویج کړی دی او مینا او محبت ساتلې دی. بس دا د هغې یو تعلیم دی موږ ته. نو ټولو مسلمانانو له پکار دي چې د دې اولیاء الله تعلیمات چې دي هغه اپنو کی او د دې په نقش قدم روان شي. ان شاء الله دا دنیا به الله خسته کی او هغه جهان به ان شاء الله خسته چې دویم پکې راځي او ټول امت مسلمه پکې راځي. دا پیغام د ټولو لپاره دی چې په هر منبر او په هر محراب کې د امت مسلمه د پاره چې څنګه د خیر دعاګانې کیږي دغه سه په خصوصیت سره د خپل ملک دا چې کوم زمونږ ادارې دي او بیا بالخصوص مونږ به د خپل د دې صوبې او د دې ښار خبرو کو چې سی پی او صاحب ډېر یو ښکلې هغه یو کارونه روان کړي دي الحمدلله د امن د خوشحاله او د مسلمانانو د عزت هغه د تحفظ. نو موږ ورله شاباش ورکو او الله دې په دې دا چې کوم د دې دا سلسله د الله دې په دې باندې دی قائم او دائم لري.